مونږ الله نه دی پیژندلی ځکه بل چاته نارې وهو، ځکه د بل چا نه حاجتونه غواړو، ځکه د بل چا نه یره ده، په زړه کې خوف دی. دا خوف ځکه دی چې دا الله نه دی پیژندلی. دا چې الله وپیژندلی شي د بل هیڅ چا یره نشي راتلی د مؤمن په زړه کې. هغه مؤمن چې په رښتیا مؤمن دی، په زړه کې ایمان پروت دی، نو ایمان او د بل چا نه خوف نه جمع کېږي یو بل سره. چې د بل چا نه یره ده، خوف دی، د یریږي څوک مې مړ نه کي. اکثر یره دی که نه، د شپې وځمه کیدای شي اوس څوک مې مړ کي، پلانې خطره. دا ټول خطرات نه په یره کې دی، په کور کې دننه ناست دی، بار نه وځي. د مؤمن خو عقیده ده که نه، وجل الله کوي، او چې د الله نیټه راغلي نو هېڅوک د نشي بچ کولی، او چې نه راغلي دنیا جهان دی راجمع شي، تا نشي وجلی. دا ایمان دی. نو د ایمان په ذریعه باندې مؤمن ته رهنمایي کیږي. ایمان تا ته خپله لارې ښیي، او ایمان بهادري ښیي، تا ته جرأت ښیي، غیرت ښیي. بې غیرتي د مؤمن سره نه ښایي. او چې کوم ځای کې بې غیرتي او بزدلي راغله، ته پوه شي ایمان کمزوری دی، نشته ایمان. دا ټوله دنیا دا عالم کفر راجمعي که نه، مؤمن ته نه یریږي. او چې کوم ځای کې ایمان کمزوری دی، نو هلته څه وایي؟ طاقت غټ دی، اسلحه ډېره ده، پوجونه ډېر دي، جهازونه ډېر دي، د دنیا ټول مواصلاتي نظام او ورسره دا څومره چې جنګي طاقت څه کیدی شي، دا ټول داسې کلک او مضبوط دی، ویریږي تی. مؤمن نه یریږي دی، ځکه د هغه ته پته ده زما سره غټ طاقت را سره دی. هغه طاقت چې زما مددګار وي، هېڅوک ماته شکست نشي راکولی. نو چا چې داسې کلک ایمان ولرو، الله فرمایي خوشخبري ده، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. چا چې ایمان راوړو او خپل ایمان یې په ظلم باندې څښا نه کو، ګندی نه کو، آلودی نه کو. د ظلم نه مراد شرک او کفر هم دی. مطلب شرک او کفر چې شته، خو بیا ایمان نشته که نه. لیکن د شرک او د کفر په کارونو د ایمان نه پس ایمان یې راوړی او د ایمان نه پس د کفر کارونه کوي، د شرک کارونه کوي. د ایمان نه پس هم دی په هغه توهماتو کې پروت دی چې کوم کې د ایمان د راوړلو نه مخکې پروت و. د جناتو نه او د دې دیوتاګانو نه او د جن بوت نه او د دې سونه چې یېرېده، مخکې یېرېده، اوس هم یېرېږي. نو د ایمان نه پس د شرک کارونه کوي. د ایمان نه پس هم په زړه کې د کفر او د شرک هغه عقیدې پرتې دي چې د الله نه بغیر د بل چا نه هم یېرېږي. او ایمان شته دی، او وایي چې پیره بابا را مدد شي چې سخت تکلیف وخت راشي. نو دا ایمان شته او د ایمان سره دی د شرک کارونه کوي. الله ته آواز کوه، نو دا د ایمان تقاضا ده. خوف او یره او د نافرمانۍ نه بچ کېدل، دا د الله نه کوه. دا نور ټول معاملې اسانې دي بیا.